نو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما همیرا مهوش. بنو کې نامعلومه وسلوالو پولیس باندې ډزې کړې دي چې پکې جاوید خان نوم اهلکار شهادت مرتبه ترلاسه کړې. زریو تر مخه ویل شوي دي چې جاوید خان معمول مطابق حفاظتي ډیوټي ترسره کوله چې شانه پې بزدلانه حمله وکړې شوه. یاد دې وي چې د روان کال جنورۍ نه صرف تر اګست میاشت پورې 1515 سکیورټي اهلکار شهیدان شوي دي. عالمي مارکیټ کې د سرو زرو په نرخونو کې تاریخي کمی راغلی دی چې فی تولې نرخ 4,14,000 شوی دی. بلخوا کوهستان میگا کرپشن سکینډل کې مهم پیشرفت مخې ته راغلی دی. مرکزی ملزم کیسر اقبال ملګري بلال شاه په کور چاپې دوران 115 تولې سره زر ولکه کې اخیستل شوي دي. د وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي ولی عهد شهزاده محمد سلمان ترمنځ د ملاقات مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده چې پکې د اقتصادي مرستو په فریم ورک کار شروع کولو سلا راغلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي ویلي دي چې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال عمر احمد بخاري ورته مبارکباد لراغلی وو او ملاقات دوران غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. پیښور های کورټ 400 کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم سیل کړی شوی نجی سکول بیرته کلاولو حکم ورکړی او صوبایي حکومت او متعلقه فریقین نه په 14 ورځو کې دننه جواب غوښتی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.